بسم الله الرحمن الرحیم. صلاة الجمعه دا د جمعې د مز فضائل او بیا هغه وروسته مسائل ذکر کیږي. د جمعې د مز متعلق قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. کله چې د جمعې د مز لپاره आवाज وکړل شي لکه بانګ ویل شي نو تاسو د الله د ذکر طرف ته منډه ووئ، یعنی تیاری وکئ او جلدی سره د الله د ذکر طرف ته د جمعې د مز لپاره تاسو جامع مسجد ته راشئ. وذروا البيع او خرڅول اخیستل پرېږدئ. په دې آیت مبارکه کې کوم بانګ دی نو دا اولنې بانګ دی چې کوم اول بانک د جمعې د مز لپاره کیږي نو هغه بانک سره بیا بیا پر خودل تجارت او دغه خپل د پټي کار پر خودل، د کور کار پر خودل، د دکان کار پر خودل او د دفتر کار ټول کارونه پر خودل دا ضروری دي. ځکه که یو سړی د دکان په کار کې لګیا دی یا د دفتر په کار کې لګیا دی یا ذمہداري کې لګیا دی نو دته به موقع ملاو نشي، دمنه به ناوخت شي. او د جمعې د مز چې دی نو دا په هر جمعات کې خو نه کېږي، دا خو جامع مسجد کې کېږي. نو جامع مسجد ته د تلو دپاره موقع ملاو نشي. بیا د جمعې د مز دپاره بهتر طریقه دا ده چې د خپل کارونه ختم کړي، غسل وکړي ښه طریقې سره او صفا کپړې واچي، خوشبو ولګوي، تیل ولګوي او د جمعې مز دپاره وخت نه لاړ شي. لکه څنګه روایت کې راځي چې د جمعې مز دپاره چې خلک ځي نو فرشتي د جامع مسجد په دروازې باندې ولاړ دي. اول وخت کې راځي هغه د اوخ د قرباني کولو د هغې ثواب دی، دویم راځي هغه د غوا د قرباني کولو، دریم راځي هغه د بیزې، دریم وخت کې څوک راځي، څلورم وخت کې د چرګې، پنځم وخت کې د یو انډې اجر او ثواب دومره لکه چې انډه سړی قرباني صدقه کړي. او چې دې نه وروسته خطبه شروع شله یو سړی راځي نو د اجر او د ثواب نه محرومه کېږي. نو که یو سړی خپل په کار کې مصروفه دی او لږ ونې وخت د جمعې د مونځ ته پاتې دی، دی راغی کور ته تیاری کوي او دی چې څو رسي نو خطبه ختمه شوې ده نو د اجر او د ثواب نه خو محروم پاتې شو، دته خو اجر میلاو نه شو. او دا په 2 ورځو کې یو ورځ ده چې په دې 2 ورځو کې د په دې یوې ورځې باندې دا اجر او د ثواب ونه ګټه، د دې نه محروم پاتې شو. نو ظاهره ده چې دی د یو لوی غنیمت نه محروم پاتې شو. نو داسې بیا داسې کار چې هغه د جمعې د مونځ نه دله منې کوي داسې کار جایز نه دی. بیا د جمعې د اولني بانګ نه وروسته یو سړی د ګاډي کې روان دی یا کشتۍ کې روان دی یا په لاره روان دی، یو څیز ورسره دی په تلو کې وایي چې دا خرڅومه بل وایي دا خدمت دومره منې خرڅ که واخېسته جمعې مونځ کې ممانعت نه راځي، هېڅ حرج نشته دی، هېڅ خبره نشته. ذلکم خیر لکم، دا ستاسو دپاره بهتر ده چې تاسو خپل کارونه پرېږدئ او د جمعې د مونځ تیاری ونیسئ ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېدونکي یئ. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا ښایسته طریقې سره اودس وکړو، من توضأ فاحسن الوضوء. اول خو دا چې د جمعې مونځ دپاره غسل بهتر دی، خو که د غسل موقع نه وي یا څه عذر دی اودس کوي نو ښایسته طریقې سره اودس وکړو. د اودس د فرایضو د سننو مستحباتو لحاظ وساتي. ثم اتى الجمعه فاستمع فانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده 3 ايام ومن مس الحصى فقد لغى. دا خسته طریقې سره اودس وکړو، جمعې مونځ له راغی جامع مسجد ته د کېناسته، د خطبه واورېدله، غلی ناست دی، ښه شوق سره د خطبه واورېدله او څه لغوه کارونه نه دي کړي، لبې نه کوي کپړو سره او خپل بدن سره یا ګیټای میټای پرتې دي هغې سره لبې نه کوي او خبرې مبرې نه کوي، دې نه ځان بچو ساتو. نو غفر له ما بینه وبین الجمعة وزیادة 3 ایام، الله د دغه جمعې او د بلې جمعې په منځ کې ګناهونه دا معاف کړي او 3 ورځې پرې زیاتي، لکه یو جمعې نه بلې جمعې پورې ورځي او 3 پرې زیاتي، نو لکه الله رب العزت د 10 ورځو ګناهونه دا معاف کړي چې ښه طریقې سره دې اودس وکړي، جمعې له تیاری وکړو، جمعې مونځ له راغی او لغوه او دوران خطبه لبې مبې خبرې مبرې دا یې ونه کړلې، لکه دوران خطبه خاموش پاتې کېدل ضروري دي، بل سره خبرې کول دا ناجایز دي.
او روایتو کې راځي که دوه کسان په ځان کې خبرې کوي او تو ورته چې غلی شه نو ته هم ښه ونه کړې ته به هغو ته دومره هم نه وایي چې غلی شه خطبه کېږي نو خبرې مبرې ونه کړلې او لبې مبې پکې ونه کړلې کپړو سره بدن سره خاموش کېناست ښه طریقې سره د خطبه واورېدله نو الله رب العزت د ده د لسو ورځو ګناهونه معاف کړي دې یو جمعې سره چې یو جمعې نه دی لاړ او خطبه یې ښه طریقې سره واورېدله خو بل طرف ته چې کوم سړی د جمعې د لمونځ نه وروسته پاتې کېږي نو د هغه دپاره تنبیه خبرداری هم دی او د هغه دپاره رټنه او زجر هم دی من ترک ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه یو سړي چې 3 جمعې د سستۍ په وجه بغیر د عذر نه پرېښودلې الله د ده په دې زړه باندې مهر لري دی بیا محروم پاتې کېږي او یو روایت کې راځي چې الله رب العزت د ده نوم چې دی دا د منافقانو په لیسټ کې ولیکي او تر قیامته پورې بیا هغه مټاویږي نه هغه د هغې نه ختمیږي نه چې اوس څه عذر نشته دی څه ضرورت نشته دی عذر څه دی یو سړی بیماره دی تللی نشي جامع مسجد ته یو سړی دی د جامع مسجد ته ځي نو په لاره کې دشمن دی یا په لاره کې یو څاروی دی ځناور دی هغه پې حمله ورکېږي او یا سخترین باران دی او د تلو دپاره څه وسیله څه سبب د ده دپاره نشته دی یا دی مسافر دی نو په ده باندې نشته دی یا زنانه شلل نو په زنانه باندې نشته دی دا مختلف صورتونه دي د عذرونو چې عذر نشته دی بغیر د عذر نه د سستي کوي صرف د سستۍ د وجې نه وي جمعې 3 چې پرېښودلې نو الله رب العزت پرې مهر لري او د ده نوم د منافقینو په لیسټ کې